حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ څخه روایت دی سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې د کبر څخه بچاو سي. کبر هغه ګناه ده چې در ټولو څخه مخکې شیطان یې تباه کړي. د حرص څخه بچاو سي. حرص هغه بد شی دی چې د هغه د وجه څخه آدم علیه السلام د جنت راویستل سلو. د حسد څخه بچاو سي. حسد هغه بد شی دی چې در ټولو څخه مخکې قابل خپل رور حابل یې قتل کړي. مطلب دا دی شیطان تکبر اختیار کړي د سجدې څخه انکار وکړي. آدم علیه السلام د حرص د وجه څخه چې دی د په جنت کې د هغه درخت څخه منع سوی و د هغه څخه میوه وخوړله. قابل د حسد د وجه څخه خپل رور قتل کړي. عزتمندو مسلمانانو تکبر څومره سخته ګناه ده. نن په مسلمانانو کې موږ او تاسو وینو چې څومره عامه ده. خاص کر پیسې در بجلک لاندې کښته کول دا نن په مسلمانانو کې څومره عامه ده. خلک یې فخر بولي او کله دی کپړې جوړوي و خیاط ته وایي چې زما پیسې راغټې که او کمیس تنګ جوړوي او شلوار هغه غټ جوړوي او خاص کر پیسې لاندې در بجلک. نن سبا خلک په دې سره فخر کوي. نو الله پاک دې موږ او تاسو د دې ګناو څخه وساتي. واخر دعوانا